تا ته دومره ملاویږي چې ورځ او شپه دې تېرېږي په هغې باندې شکر وباسه. بل چې کوم دی خواهشات دا په دنیا کې د بادشاهانو هم نه پوره کېږي. د چا؟ بادشاهانو هم نه پوره کېږي. همرې ده که نه؟ نو بهرحال اوس زنانه د سړو دپاره څنګه امتحان دی په دې کې راغلي چې اول ازمایش دا په بني اسرائیلو باندې شوی. فرعون ډېر زیات کوشش وکړو خو آخر چې کوم دی دا یو سوچ یې وکړو چې دا سړی دا د زنانو په هغه باندې خرابېږي تباه کېږي. نو بني اسرائیلو په منځ کې چې کوم دی داسې ښایسته جینکې پیدا کړې فرعون کافرانې وې او هغې راوستې هغوی به دا څیزونه خرڅول. همرې ده که نه؟ نو بني اسرائیل په منځ کې چې کوم دی به ګډ شو څیزونه به خرڅول نو ښایسته و نو خامخا د هغوی سوچ به ورته تلو. نو دا د بني اسرائیلو باندې یو لوی امتحان و ازمایش و. همرې ده؟ نو ګناه کې چې کوم دی هغوی څه شو مبتلا شو. همرې ده؟ همدغه شان چې کوم دی یو بل بزرګ باره کې راځي چې هغه هم په دغه موسی علیه السلام په وخت کې تیر شوی دی. ډېر نیک انسان او دویم نمبر مستجاب الدعوات و. هغه چې دعا کوله نو فورا دعاګانې به قبلېدې. همرې ده؟ په بهرحال چې کوم فرعون او دغه لښکر و هغوی یو سوچ وکړو دغه ښځې ته راله او د دنیا هغه مال هغې ورته مخې ته کېښودو چې ته داسې کار وکړه د خپل خاوند چې کوم دی دا رضا که په څه چل ول باندې چې یاره هغه موسی علیه السلام ته خیرې وکړي. نو بهرحال هغه ښځې راله او خاوند ته وایي چې ته موسی علیه السلام ته خیرې وکړه. هغه ورته وایي چې زه بیا موسی علیه السلام ته خیرې کول دا خو نشي کېدی. موسی علیه السلام خو د الله پیغمبر دی زه به هغه ته خیرې څنګه کوم. خو بهرحال ښځه وه سړی مجبوره کړو او هغه لاړې موسی علیه السلام ته خیرې کوو. نو په دې کې دا لښکر اوس ورسره دی د فرعون. نو هغه خیرې موسی علیه السلام ته کوي او د خولې نه الفاظ د فرعون باره کې راوځي یعنې داسې چې یا الله د فرعون لښکر تباه کړي. اوس ژبه الټه کېږي. اوس ژبه دا د انسان په دې جسم کې ده په دغه وخت کې نه چلیږي الټه چلیږي. دا جسم بنده انسان دا ټول د الله تعالی په کې دي. ها عمره د اوس مثال چاړه ده. چاړه چې کوم دی دا حلالول کوي که نه خو کله چې ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په دې مرۍ باندې چاړک دي نو هغه کار نه کوي. او د چاړه صفت دا دی چې هغه څه کوي کټکول کوي. په دغه ټایم کې دا صفت یې الله واغستو. عمره ده داسې نور مثالونه دي. نو په دغه ټایم کې الټه الفاظ د دغه کس د خولې نه وځي. هغه خیرې فرعون لښکر ته کوي. هغوی اریان شو چې دا مونږ ته ته څه وایي ته خو مونږ ته خیرېږې وایي پته نه لګي. نو زما د خولې نه داسې خبرې وځي نو زه څه وکړم. نو په دې کې دا ژبې راووته او بیا د هغه داسې بره غونډۍ ته خېجولو په دا خیرو دپاره دا هغه ځای نه چې کوم دی راوغورځېد او مړ شو او د دې دنیا نه بې ایمانه لاړی. ټول عمر یې څه کړی و عبادت یې کړی و دعاګانې قبلېدې. نو د چا د وجې دې دنیا نه هغه لاړی د ښځې د وجې. همرې ده که نه؟ دغه شان د یو بل بزرګ هغه باره کې راځي چې هغه یو ډېر لوی د الله والا انسان و او دغه په زرګاو چې کوم دی مریدان سو نو هغه یو ورځ چې کوم دی داسې په چکر باندې ووتو او چې ویې کتل نو هلته یو ښایسته جینۍ چې کوم دی هغه روانه وه. نو بهرحال د ده ورسره محبت پیدا شو په زړه کې. نو دی لاړی و هغه جینۍ ته وایي چې ته ما سره نکاح وکړه. نو هغه ورته وایي چې ټیک ده زه به تا سره نکاح کوم خو زما یو 2 شرطه به منې. هغه وایي څه؟ اول شرط دا دی چې زه مسلمانه نه یم زه یهودنه یم ته به یهودي کېږي. او دویم نمبر شرط دا دی چې ما سره خنزیران دي دلته دا زه سره وم او دا خنزیران به ته سره یې. اوس په زړه کې مینه ده مینه ورسره پیدا شوه. نو بهرحال دا محنت چا وکړو شیطان وکړو. چا وکړو؟ شیطان وکړو. خو بهرحال اوس چې کوم دی دواړه شرطونه ومنل نکاح ورسره وشوه او د هغې نه بس هغه شاګردان دا مثال چې کوم مریدانو د هغې هغه یو ورځ راووته چې ویې کتل زمونږ پیر صاحب چې کوم دی
ډانګې راغستی دی او خنزیران سره یې رانه ورته وایي یا چې کوم دی استاد یا اسو په هغه ټایم کې پیر صاحب چې یاره مونږ خو ستا د وجې چې کوم دی